مخته خبره ده د چې په باره کې بابن فی البناء والخراب بنا او خراب په باره کې خبرې ښایي چې سړی د کوم عمارت جوړوي کوم کور جوړوي کومه کوټه کمره جوړوي یا کوم ځای نه دماغه په باره کې خبره ښایي. وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن ابي السفر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال عبد الله بن عمر سیب روایت کی مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصوا لنا شو پیر کی مونږه سکی گدی مگدی سیده ټاټ ماټ دا خیمه جوړه کی کنه دا می برابراوله خرابېږي کنه کله هیڅ پیغمبر علیه السلام را باندې تیر شو په قالو فرمایي چې ما حزدا په سخته تاسو فقلت ما وی چې خص لنا دا زمونږه یوه میوه غدا کېږدی وشمره ټاټ او خیمه ده وهي نحنو نصلحه مونږ سې کوو لږه خراب شوي ده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ارى الامر الا اعجل من ذلك چې قیامت معامله خو دینه زیاته تیزه ګڼم چې هغه د پر د جلتې وکړی شي دلته خو روانې په ټیکټرو کې د شپه ورځ رخصتې د ته چې نشته د نه څوک د غنم وړي ته که نشه د صفات پان روان در باندې لکه څوک د نه چې څه خوري او خوښه په منډه کې یا د غنمو کې غوا ګډه شي کنه داسې منډې وهي ته به چې اوس د نه ټول پټی په یوه ځای سټي داسې ورخوښي خیرات دپاره خو د منډه نشته بادرو بالاعمال صالحه والا کار نه کوي چې نیک اعمالو ته منډه کې سارعوا الى مغفرة من ربکم دا خبرې پکې نشته سابقوا الى مغفرة من ربکم مسابقې نشته منډه د رخصتې د وله ورځې خو د خوبونه شروع کړي شپې لونه کوي دا د حرس نه علاوه بل څه نشي کېدلی پوه شي تراویح ولا پرېږدي. وبه قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عيسى بن عبد الأعلى عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة قال حدثني إسحاق بن أبي طلحة عن أنس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبة على باب رجل من الأنصار یون سری صاحب و دروازې مخې ته څه قبه چبوت را جوړله صاحبان غونې څه جوړ کړي چاپر فقالو چې ما هذه دا دې څه شروع کړي دي قالو فرمایي چې قبة بناها فلان فلانګي سړي دا قبه غا جوړه کړې د چپر مپر کنه نه دغ کې اخته یو بس دې ته ولاړ یو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مال يكون هكذا فهو وبال على صاحبه يوم القيامه چې کوم داسې شیان وي کنه دا سړي دپاره قیامت ورځې وبال ګرځي ضرورت نه زاید شیان ته څه حاجت دی صحیح ده. اوس ځان ته بېله کمره جوړوي زوجه دې ده ضروري ده چې رور نه به پرده کوي که نه اوس ضروري ده دې دپاره بېله کوټه به ورکوي حاجات ترې نه پوره کېږي داسې څه بېله نه شي خو زه ناسې داسې شیان دي خلک پکې ناخري شروع کړي هلته دې یو چپر جوړ کړی ده مزدیګري کې ورځي ولا لاندې بیفسیان او شیان خوري پاپکې خوري کوزه لاړ شي هلته کې دې ځمکه راګیره کړې ده څه کوي هر ځای کې بدشاهت غواړي که څنګه. فبلغ الانصاري ذلك انصاري صاحب ته دا خبره چې ورسېده که نه فوضعها ناشی ختم کو هغې ځای نه ړنګې کو فمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد فلم يرها وروسته پیغمبر څنګه ځای باندې تېر شو شی نه و دا چپر مپر ختم شوی و فسال عنه تپوس وکړي چې دا څنګه چل شو دې خو مخکې وکنه فاخبر انه وضعها لما بلغه عنك چې کله تا خبره هغه سړي ته ورسېده فورا ختم کو پیغمبر څنګه خبرې چا ته رسېدي که نه فورا بیا عمل به په کوده سې نه و چې دلته چا باندې تېر شي بس شرم نه دی وي مولانا صاحب ښی سور کې بېش رسېږي اوس دا څه دلته ګرځي مړار ځای کې کار د دو خلکو بیا څه شی کوي بیا در پسې خبرې کوي داسې خو نه چې دا کمال وکړي په څه خبره ده کې سر وخت ځای ټیم کې بس بیا خدای پاکه ده اوس کم ځای نه رفیق شو. فقال نو یې فرمیل یرحمه الله یرحمه الله الله دې پې رحم وکړي سړی خوشحاله شي که نه خبرې باندې څوک عمل څه وکړي. دلته کې روایت کوي که نه دا حارثه صاحب وایي چې موږ خباب صاحب ته ورغلو تپوس دپاره تپوس مې کوو فقالو فرمایي چې لقد طال سقمي بیمارۍ مې اوږده شوه لولا اني سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول که پیغمبر علیه السلام نه مې دا خبره نه اورېدلې که نه چې لا تتمنوا الموت چې مرګ ارمان مه کوئ که نه لتمنیتو ما به ارمان کړې وه او دا خو خبره ده که نه چې مرګ ارمان به نه کوې که بد سړی کیدی شي توبه به وکړي او که ښه سړی اعمالو کې به زیاتوالی راشي
وقال بیا فرمیل چې ان العبد لا یجر فی نفقتی کلها چې انسان کمه خرچه کوي ځان او اهل و عیال باندې ثواب وله میلیږي خلا فی التراب او قال فی البناء خو د کم ځایونه چې جوړی خامخا د کوټې رشی یو مخې شیان سره جوړی کوم چې ضروري شیان هغه خو ځان ته خبره مساجد شو وغیره یا کوټې شوې خو چې ضرورت نه زیات جوړې دي کې ثوابونه نشته. دلته کې روایت کوي ابو تمیم جیشنی صاحب وایي چې ما د عمر رضی الله عنه اورېدلی دي فرمایلی چې سمیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول پیغمبر علیه السلام فرمایي لو انکم توکلتم علی الله حق توکله که تاسو خدای باندې داسې توکل وکړئ لکه څنګه کولی پکار دي لرزقکم کما یرزق الطیر داسې بدله رزق خدای درکوي لکه څنګه مرغانو له ورکولی شي تغدو خماسا وتروح بطوانا سبا چې وجې ډوګلې نه که نه خو خلی خېټه وي که نه په جوجره کې څه نه ججره بلکل خلی شي چې سبا چې ماښام له راځي که نه ویګاله نه ګورې بیا به خېټه ډکه شي پټي مټي ډېر نه کوي کمپنۍ نشته غریبانو. ډېر قیمتي روایت دی ګوره پیغمبر علیه السلام نه دا دواړه صحابه خبره نقل کوي حبا صاحب او سوا صاحب چې پیغمبر سم ته مو ورغلو یو شی جوړولو موږ یې مدد وکړو که نه صحیح ده. دلته کې داسې الفاظ راغلي که نه چې ما اعانني علیه خلق الله چې بل چا مې مدد نه وي کړی داسې معنا کول شي نه دی که نه چې موږ پیغمبر علیه السلام ته ورغلو څه شی جوړولو موږ یې مدد وکړو نو موږ ته یې وفرمیل چې لا تیأسا من الرزق ما تهززت رؤوسکم څو پرې مو سرونه خوځېږي ژوندي یې که نه سر چې خوځېږي منه ژوندی یې که نه هله به سرو خوځئ په مړۍ باندې خو سر نه خوځېږي چې رزق دپاره مه خفه کېږئ ولې فإن الانسان تلده امه احمر لیس علیه قشر چې انسان کله د مور نه پیدا کېږي که نه هېڅ لباس پې نه وي خلی پلی ملنګ رغلی وي او هېڅ تک سور وي که نه وحرې په شان دی هېڅ شی پې پاسه نه پې جامې وي نه خیلې او نه ټکری نه چادر او نه ورسره چیشه چپل مپل او نه سره د پیسې قلمونه او شیان چې کوم باندې دا غرمانېږي هېڅ شی ورسره نه وي ثم یرزقه الله عز وجل بیا وله خدای پاک د څومره شیان ورکوي وګوره دې د کم ځای نه راوړو خو دا خدای وله ورکړو که نه